د پرویز خټک صاحب نه پس دا پیسې دلته محمود خان صاحب حکومت را لواغه تا یعنی 18 ارب پر راتلونکي کال پیسې 21 ارب شه 5% اضافه کیږي. صحیح ده. اول ته د عمران خان صاحب حکومت 24 ارب کیږي. خو دا پیسې بل لګي پورا ما تاسو وخت ویل چې دا خبر کیستونه باندې دلی نو دې کې به اضافه هم کېدل، دې کې به وابړې ملانجې کولې مونږ سره چې خیر دا 5% 10 او 10 خو د خیبر پختونخوا دغه چې نه دا نه کیږي. پرویز خټک صاحب چې کله دا معاهده کولم د سالسینو په دا یو سیزو ته ویلو چې زه اوس هم ګوره د خپل ایجین قاضي د فارمولې د نه دستبردار نه یم. صحیح. هغه هم پځې پرته په ځای پرته خو دې وخت تا سره انټرم تا سره یو نوې اګریمنټ کوم صحیح یو ارزي معاهده ده وابډي په وخت کې ومنل چې او ایجین قاضي فارمولې چونګې زه تاسو کوم چې دا معاهده په 93 97 98 2016 17 18 19 20 په ټولو کې دا معاهده توثیق شوې ده. هر چا منلې ده. صحیح ده. په 2016 کې د معاهده توثیق شو. صحیح شو. او ویل چې او دا موږ منو. پرویز خټک صاحب ته ویل چې دا منئ نو موږ له پیسې ویل بالکل بد دي درکو. نو دی وجه نه د خیبر پختونخوا ډیماند د ایجین قاضي فارمولې ته یو بل شوروش. صحیح. او په هغه کال باندې خیبر پختونخوا ویل چې موږ له پیسې بم تاسو راکوي. اوس به پیسې څنګه راکوي د دې سی سی آی له توثیق نه کړي چې د ایجین قاضي فارمولې ته کی. بیا دلته عمران خان صاحب حکومت رااله. عمران خان صاحب حکومت کې بیا دا کیس یو پر بیا شوروش. خیبر پختونخوا دا کیس وچلو چې موږ له ایجین قاضي فارمولې ته ترک سی سی آی دا توثیق وکړي چې او د دې پیسې کیږي فارموله ته کوي. په هغه وخت جانزیب صاحب ډیپټي سیکریټري پلانینګ کمیشن. صحیح شو. هغه د دې د پارزبیا ویم کړه د دې صوبې په قیمانو کې چې خدمت کړي نو ما ته افسران نمونه نه یاد خود جانزیب صاحب د نو غراته یاد دي. هغه د پلانینګ کمیشن هغه په اجلاس کې دا وفاق ته د ورک چې د خیبر پختونخوا حق دی، حالانکه ډیر مخالفت هم شوی چې دا نه کیږي. خیبر پختونخوا ته دا حق ملاویدل پکار دی. نو په 2018 کې دا فیصله وشو چې خیبر پختونخوا لدی سالانه د کال باندې د ایجین قاضي فارمولې تحت صحیح نمبر 1 خرچه ټیک شو ترانسمیشن لاین صحیح ډیسټریبیوشن دا چې د کټ کوي نو خیبر پختونخوا 128 ارب روپۍ کیږي سالانه صحیح دا په 2018 کې دا غوښله. دا خبره راوچته شو لکه دا ومنل شو په سی سی آی کې. صحیح. هغه پیومنل چې دا د دې حق دی. سی سی آی د دې تصدیق وکړ چې او 128 ارب روپۍ ورکړو. دا پر دغه چې کله لیمین ګنډاپور سپ چې کله پاسي چې زمونږ د 1800 ارب روپۍ کې دا د دې فارمولې ته احتیاط دی. دا هغه 2018 نه شروع 18 نو 19 نه اکچولی دا شروع شو. صحیح شو. نو 19 نه خو 30 پورې د دوی خپل حکومت مرکز کې دا ویل وفاق دا ویل چې موږ سره پیسې نشته چې موږ دونه پیسې منو خوشته نه دی څنګه پیسې ورکوم. د دې لپاره به یو بل کمیټي جوړه شو. دغه یو سلور میټینګونه شو پای کې بلا نورم سیسوزونه رااله